بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آیت نمبر 100 او 200 دویمه حصہ د سورت شروع چې هغه په اثبات د رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اول باب مو ذکر کړو د دې زینه تر آیت نمبر 102 پورې د دغه حصے دویم نمبر باب دریم نمبر باب دی. دې کې اولن جواب دی داغې دو باقیو شبهونه. اوله شبه ده په شان د تحویل د قبلې کې او داغې جواب ذکر کوي په څلورو علتونو باندې. په 142 کې دویم جواب ذکر کی په 143 کې او دریم جواب اجمالاً ذکر کی په 144 کې او څلورم جواب را تفصیلاً ذکر کی په 150 کې. د دې په منځ کې ذکر د معاندې د اهل کتابو دی دا برات ذکر کی په 142 آیت کې. بیا زجر دی بالاعتراض علی النبی صلی الله علیه وسلم په نبی علیہ السلام اعتراضونه کول د غیزورنه ذکر کی او زجر ذکر کی. داغي په ضمن کې جواب هم ذکر کی اول اجمالی پایت 143 کې بیا تفضیل او غرواله د دې امت ذکر کوي او تفصیلی جواب وو کی او سلسلور سلويخ کې بیا امر ده په تحویل د قبله خصوصا و عموما په عنوان د تسلی نبی علیہ السلام لرا او دریم جواب د اجمالی. آیت 145 کې بیان د معاندې د اهل کتابو د او نه د اتباع د دوی نه په 146 کې بیا تقسیم د اهل کتابو د په مابین د حق عالم او د بد عالم کې چې پټون کې د حق وی په 139 کې بیا تعریف بالحق د او تثبیت بالحق د او تثبیت د بنفی الامتراء په 138 کې ضمن کې بیا ترغیب د الی استباق الحق حق تسبقت کوي فاستبقوا الخيرات هغه دوران کې چې خلق په اختلاف کې وي سره د تخویف نه په 149 کې تاکید دی به امر القبله په وخت د خروج کې الی القریب نږدې وځي قبله ته مخ اړوي په 150 کې بیا دویم تاکید دی ثانیا خصوصا و عموما او سلورم تفصیلی جواب دی په 151 کې ذکر د خاص انعام دی او ترغیب دی اتباع د رسول صلی الله علیه وسلم ته او بیا امور خمسه دی د پاره د تثبیت په مخالفت المعترفین معترضین الذکر و شکر 152 کې فذکرونی اذکرکم صبر او صلات په 153 کې عظمت شان د شهید برات ذکر کی رغبتن فی الشهاده 154 کې لا تقولوا
بیا انواع د بلایاو دي د مصیبتونو انواع مع الترغیب الی الصبر. مصیبتونه به راځي خو صبر به کوئ او کلمه د استرجاع به راته ذکر کی او بیا به جواب وکړي د شبهې تاسعین فی شان الصفا والمروه فی قلب شعائر الله مع الشرک. نو فلا يضر بهذا القلب والتبديل په 153 کې زجر دی بیا او تخویف اخروی دی کاتمینو د حق لرا سره د بیان د توبې په شروط و سلاسو سره 159 شپېته 1 شپېته او 2 شپېته کې. نو رب العالمین فرمای سيقول السفهاء ربط د آیت د مخ کې سره دوی ګوره حق پټوم او کوم خلق چې حق کار کوي د غي سره کینه او دشمنی کوي او پغی اعتراضونه کوي. یادا سی اوایا مخکنی آیتونه د قبله د نسخ د پاره مقدمه وا دی ذکر الله تعالی د نسخ مسله ذکر کوي و یراتا سيقول السفهاء خامخا وی زرد چی وی خامخا السفهاء بعقلان خلق سفهاء من الناس د انسانانونا ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سشواړه ول دوی د قبله آغنا كانوا عليها چې دوی وو عليها ای علی استقبالها دا مخکې چې دوی کمې قبله ته مخ ګرځو منځونه به کول نو دوی داغي قبله نس شي واړولم. اجمالا جواب قل لله المشرق والمغرب تو اوه ورته خاص د الله تعالی په اختیار کې مشرق هم دی او مغرب هم دی. مشرق هم د الله تعالی په اختیار کې دی او مغرب هم دی او داغه خوخه کوي چې مخدی خو ګرځوا دی خو به ګرځي او کوي چې کعبه لوري و ګرځوا کعبه لوري به ګرځي او کوي چې بیت المقدس لوري و ګرځوا الته به ګرځي. يهدي من يشاء رسوي چاله رچو غواړي الى صراط مستقيم لارې برابر تا آغا لارې تا چې کوم لاره کې اعوجاج او کوږوالی نه وي سیدې لارې ته چې دی خپل چې چاله راوغواړي هغوی رسوي. کلماتو تراشي مولوي صاحبانو دا سیقولو کې سین راغلی مفسرین کرام لیکي واقعا خو لا پیښه نه وه دا خو لا نه وه چې دې خلکو خو اعتراضونه نه و کړي مخکې د مخکې نه الله تعالی نبی علیه السلام خبروي دې ته ویلی شي معجزه د اخبار عن الغیب لا پیښه نه وه مخکې نه ورته وایي چې ګوره داسې خلک به داسې خبره کوي او دا السفهاء من الناس چې راغی سفهاء جمع د سفیح ده مخکې موضاحت کړی ویلی مو چې کم خلق په سنت د نبی علیہ السلام او په عمل دغه اعتراض کې دام سفهاء دي بیا عقلان دي او سفیح چاته ویلی کېږي البهات الکذاب بهتان تړونکی انسان دروغ ویونکی انسان فقصر آغا څه خلاف دا آغا څه چې دی په علم لري من الناس چراغ نو دی کی اشاره د ذلت د دوی ته ګورئ سفهاء دي من الناس د خلکو نه څه کسان دي بیا عقلان دا کانو علیها لیکي دو تعبیره کانو علیها ای کانو علیها على استقبالها فی الصلاة دا یهدی چراغ نو تاسو ته د هدایت معناګانې ما کړې او یو معنا مدا کړې و چې الله تعالی ته نسبت وشي نو ایصال للمطلوب مراد وي پدې کې ګوره یهدی من یشاء ترجمه مې وکړه تاسو ته رسوي چاله چې و غواړي صراط مستقیم تا
چاله رچه غواړي صراط مستقیم ته رسوي. او صراط مستقیم څه شی دی؟ د استقامت نه ماخوذ ویلی مو الذي لا اعوجاج فیهم، آغا لاره چې په کومه لاره کې اعوجاج او کوږوالی نه وي دې ته صراط مستقیم وایي. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دا کاف راغلی مولی صاحبانو یا للکمال دی. څه معنا؟ وَكَذَلِكَ دغشان جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا منگر زولی تاسو جماعت او ډله غورا. او یا مولی صاحبانو دا کاف دا ذالکا کاف د کمال شو، ذالک اشاره دی جعل ته ده چې دا جعلناکم ور باندې دلالت کوي. او اشاره په دې سره بعید ته کېږي دي چې تفخیما راوړلی شوی دی. نو عبارت داسې دی اصل کې جعلناكم أمة وسطا جعلا كائنا مثل ذلك الجعل. او دا کذالک دلته په فعل مقدم شوی دی د پاره د افادې د قصر او اختصاص. او یا مولی صاحبانو دیزی که دا کاف د پاره د تشبیه دی. نو چې کاف د پاره د تشبیه شي بیا معنا داسې کوو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ لکه څنګه چې ما تاسو رسولی یې صراط مستقیم ته همدقه شان جعلناکم ما ګرځولی یې امت وسطا غورا. وسط معنا غورا. دا وسط لاندې مفسرین کرام لیکي عدولا خيارا غورا او درمیانه امت میں ګرځولی یې غورا غورا. یو ګوري وسط دی د سین په سکون سره او یو وسط دی په فتحې د سین سره. دیږي کې ګوري وسط دی په فتحې د سین سره نو هغه خيار او عدل او غوره امت مراد دی. دا غوره او بهتر امت میں ګرځولی یې د څه شي دپاره لتكونوا شهداء على الناس لام د پاره د عقوبت کوي دې د پاره چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې تاسو په خلکو گواهان شي. نو لام للعقوبت کوي نو چې غوره امت یې نو تاسو په خلکو باندې گواهی کوي او گواه عادل وینو. دا گواهی د څه شي د مولوی صاحبانو یا علماء کرام لیکي گواهی انواع لري. څوک د دغه امت په یو کس باندې گواهی وکړي نیک وي یا بد وي. احادیثو کې راځي نو الله تعالی هغې دپاره جنت او جهنم واجبوي. لکه صحابه کرام ناستو یو سړی تیر شو نبی علیه السلام صحابه کرام وویل جنازه یې تېره کړه دا ښه سړی دی. محبوب فرمیل وجبت. بل تیر شوی دا بد سړی دی بیا ویلې وجبت. صحابه کرامو ته وروسته وایي انتم شهداء الله فی الارض تاسو د الله تعالی گواهان یې په دې ځمکه کې. دویم مولوی صاحبانو دا گواهی به په آخرت کې وي د پاره د انبیاو په دعوت او تبلیغ باندې. لکه حدیث مبارک کې راځي نوح علیہ السلام براوړلی شي پوښتنه به ترې وکړی شي هل بلغتا تا پیغام رسولی مبارک به وایي او قوم ته به وایي ولې مو د خپل پیغمبر پیغام نه منلی. دوی به جواب کوي ما جاءنا من بشیر ولا نذیرا موږ ته څوک نو راغلی چې ستا د یووالي خبرې راته کړې وای ویا یې راولي وای. نبی علیہ السلام به نوح علیہ السلام ته ویل ستا مسؤلیت ته چې ته د حق پیغام دوی ته ورسوې ولې دې نه دی رسولی الهه ما رسولی خو دوی نه دی منلی. او به ویلی شي چې ګواهان دې څوک دي من شهودک دی به ورته وایي محمد صلی الله علیه وسلم و امته ما دپاره ګواهان نبی علیہ السلام او د هغه امت دی.
امت ته نبی علیہ السلام براو غوښتلی شي تاسو گواهی کوئ، دوی به وایي او تاسو خو وینا په هغې وخت کې گواهی په کوم اساس کوئ؟ وی مونږ ته خبر زمونږ صادق او رښتونی پیغمبر راکړی چې دې پیغمبرانو د خپلو امتونو ته د حق پیغام رسولی خو لیکن دوی نه منه. الله تعالی به نبی علیہ السلام راوغواړي تا دا خبره د قوم ته او د ولس ته کړې وه، دوی به وایي او، نبی علیہ السلام به وایي او. د دې وجې نه الله تعالی فرمایي تاسو مې خیار او غوره امت ګرځولی یاستئ لتکونو دې دپاره چې شئ شهدا په خلکو باندې للحجه ویکون الرسول شي پیغمبر علیه السلام علیکم شهیدا پتاسو باندې گواه. نبی علیہ السلام پتاسو گواش دی تبیا شهادت د تزکیه وی پدیزی باندې خبره تمامه. ویکون الرسول علیکم شهیدا ویکون الرسول علیکم شهیدا چې انکم صادقون تاسو رښتینی یې په دې خبره کې. یا مفسرین کرام لیکي دي چې دا لام للتعلیل دی، لام کې چې ورته وایي او وسط په معنا د غوره سره دی او د شهادت نه مراد چې دی هغه تعلیم او بیان د حق دی. نو شهادت په معنا د تعلیم سره کوي او شهدا په معنا د معلمین سره کوي، دین او حق بیانونکي. نو داسې وایي تاسو ما ګرځولی یاستئ امتا وسطا امت غوره د څه شي دپاره؟ د دې دپاره لتکونو ای لکې تکونو دې دپاره چې شئ تاسو شهداء علی الناس بیانونکي د حق خلکو ته. غوره امت مې دې دپاره ګرځولی چې خلکو لره د حق بیانونکي جوړ شئ او د حق پیغام خلکو ته واوروئ. ویکون الرسول علیکم شهیدنا او شي نبی علیہ السلام په تاسو باندې گواه بالبلاغ. بیا الله تعالی فرمای تفصیلی جواب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا او نه د مقرر کړی مونږه قبله آغا كنت عليها چې توی عليها ای علی استقبالها. یا معنا دا د كنت عليها ای انت عليها فی مکه. یا معنا انت عليها الان انت عليها الان دا اوس چې په کومه قبله باندې یې نو دا مونږ نه د مقرر کړی الا لنعلم مگر دې دپاره چې ښکاره کړو مونږه من یتبع الرسول څوک تابعداري د نبی علیہ السلام کوي، څوک تابعداري د نبی علیہ السلام کوي. ممن ینقلب علی عقبیه د هغې چا نه چې هغه ګرځي په پوندو خپلو باندې. نو دا علت رب العالمین ذکر کی کنه قبله مو د څه دپاره بدله کړه، حکم مو ولې د تبدیل وکړه؟ د دې دپاره لنعلم لنمیزه چې موږ جدا کړو چې د نبی علیہ السلام اطاعت څوک کوي او شاته بیرته په پوندو راګرځي څوک په پوندو څوک راګرځي. دا كنت علیها انت علیها فی مکه یا انت علیها الان او دا لنعلم چې راغلی نو دلته نسبت د علم رب العالمین ته شوی. الله تعالی ته خدا معلومه و چې څوک به ګرځي او څوک به نه ګرځي. د همدې وجې نه مفسرین کرام دي چې تقدیر د لنمیزه لګوي. دا مو دې دپاره وکړه چې موږ جدا کړو تابعدار خلک د غیر تابعدارونه. وان كانت لکبیرتنا او یقینا و دا کار لکبیرتنا دا کار لوی و گران و دا ان اصل کے مخفف من المثقل دے. الا علی الذین هدى الله مگر نو پاغی کسانو باندے هدى الله چک لکڑی واللہ تعالی پا ہدایت باندے. خدای تعالی چی سک پا ہدایت لکڑی وگوی تسخ نو او کن یقینا دا سخ کارو چې نبی علیہ السلام په مانځه کې ولاړو په مانځه کې مبارک پل مخ راوګرځو ته ودرې چې څوک یې تابعداري کوي څوک ورسره ګرځي او څوک ورسره نه راګرځي. اورېسئ راځئ
درس کې راځي نو څوک تابعداري کوي او څوک یې نه کوي بیا رب العالمین فرمای وما کان الله لیضيع ایمانکما نه د الله تعالی چې برباد کی ایمان ستاسو دا اصل کې اوس دفعه دی سوال داو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو چې کوم منځونه د بیت المقدس په لور کړي و نو په دې حالت کې ځینې صحابه کرام وفات شوي و نو چې کله تحویل د قبله راغی نو چا وویل چې دا کوم صحابو چې منځونه هغې طرف ته کړي نو د هغې د منځونو به څه حال وي الله تعالی آیت راولېږه وما کان الله نه د الله تعالی چې برباد کی ایمانکم منځونه ستاسو یقینا الله تعالی بالناس په انسانانو لرؤوف الرحیم خامخا رؤوف دی او رحیم دی رؤوف علماء کرام لیکي دي چې دا د رأفت نه اخیستلی شوی دی معنی دا ضرر دفع کول او رحیم د رحمت نه اخیستلی شوی دی معنی د فایده ورکول او یا علما لیکي رؤوف معنا دا هغه ذات چې مصیبت لري کوي او رحیم عام مهربانه یا رؤوف معنا هغه ذات چې شفقت لري او رحیم عام مهربانه نو خلاصه دا ده چې الله تعالی رؤوف و رحیم ذات دی دا کم منځونه چې صحابه کرامو د بیت المقدس په لور کړي نو رب العالمین هغه نه ضایع کوي بیا ورپسې راځئ که څوک وایي چې هلکه مراد دې ځي کې منځونه شول نو الله تعالی خو داسې وایي چې وما کان الله لیضيع ایمانکم الله تعالی نه دی چې ستاسو ایمانونه ضایع کړي نو ذکر د لمونځ او مراد ذکر د ایمان او مراد د لمونځ داسې ولې نه ویل چې ما کان الله لیضيع صلاتکم خدای تعالی نه دی چې ستاسو صلات ضایع کړي بلکې داسې وایي چې الله تعالی نه دی چې ستاسو لمونځونه ضایع کړي د هغې دپاره وجه مفسرین کرامو لیکلې ده وی دلته ایمان ذکر کې اشاره دی خبرې طرف ته ده چې مراد دی کې مطلق منځ نه دی بلکې مراد هغه منځ دی چې کوم منځ سره د ایمان وي ما کان الله لیضيع ایمانکم هغه منځ چې د ایمان سره وي او چې کوم منځ بغیر د ایمان نو خاص د خدای تعالی په درګاه کې قبول نه دی سم ځای دی بیا الله تعالی فرمایي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى دا اوس بل علت راته ذکر کئ دا امر میں په تحویل د قبله باندې ولی وکا د کې راز څه شی و او وجه پکې څه شی و یو بنیادی او اساسی وجه دا و چې دلته غوښتنه د محبوب و ارزو د دو چې زمخ بیرته د خانه کعبه لور ته توکم نو رب العالمین د مبارک د ارزو د پورا کولو په خاطر باندې امر وکړو فرمایي قد نرى یقینا لدمونگا تقلب وجهک بار بار گرزیدل د مخ مبارک ستا فی السماء الى السماء د اسمان طرف تا د سشي د پاره به د مخ ګرځو لانتظار الوحی لتحویل القبله انتظار د وحی به د کو چې کله به ما ته وحی راشي چې قبله بدل شوه د وحی د راتګ انتظار به د کو فلنولینک قبلة ترضاها پس زر دې چې وابړو مونږ تعالی را قبلة اوس داسې قبلې ته ترضاها چې ته یې خوښوې او ته ورباندې راضي یې داسې قبلې ته به دې واړو چې ته ورباندې راضي
فول وجهك شطر المسجد الحرام نو اگرزو مخ مبارک بل په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم چرم چی تاسو اگرزو تاسو وجوهکم مخنخ بل په طرف د مسجد حرام. اوس بل جواب وان الذين اوتوا الكتاب یقینا هغه کسان چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب لا یعلمون خامخا پوهیږي هغوی انه الحق چې دا تحویل حق دی د الله تعالی د لوري او نه دی رب العالمین نا خبره عما یعملون دا هغه څه نه چې دوی کوي دا څه چې دوی کوي الله تعالی ته نه خبر نه دی بلکې رب العالمین چې دی آګاه دی ورباندې. مولی صاحبانو دا چراغ للقد نرا تقلب وجهکا ترجمه تاسو ته ما وکړه یقینا لیدمونږه بار بار ګرځېدل د مخ مبارک ستا الی السماء دا د بار بار خبره مو کوم ځای نه معلومه کړه تقلب راغلی تقلب باب تفعل دی او د باب تفعل یو خاصیت دی کثرت دا مخ ګرځول د نبی علیہ السلام د اسمان په لور دا یو ځل نو بار بار بمخ مبارک د اسمان په لور ګرځو او د وحی د راتګ انتظار به کو چې وحی به کله راځي دا چې بیا راغله رب العالمین ورته وایي فلنولینک زر دی چې اوبه ګرځو مونږ تا قبلتن اوس داسې قبلې ته ترضاها چې ته یې خوښوي او ته ورباندې راځي. مولی صاحبانو دې کې معلومیږي هغه لوی منصب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکانت او مقام د رب العالمین په درگاه کې دومره لوی دی چې هغه حکم ورته رالیږي چې په کوم حکم باندې دی راضي و فلنولینک قبلة ترضاها چې ته خوښوي نو هغې لور ته به دې وګرځوم او هغسې حکم به درته راولېږم. همدا مضمون رستم شته الله تعالی ورته فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضا نو دا چې الله تعالی د نبی علیہ السلام دومره لحاظ کوي او ورته وایي چې داسې حکم به درته راولېږم چې ته پرې راضي وې او ته یې خوښوې نو دې معنا مجبوریت نه ده چې ګویا کې الله تعالی د نبی علیہ السلام نه مجبوره دی او د ده د مجبوریت په اساس باندې هغه حکم ورته رالیږي چې کومه د ده ارزو وي. مجبوریت نشته دې ته مکانت ویلی کېږي او دې ته وجاهت وایي همدغه معنا توسل کې پرته وه تاسو ته ما ویلې وه دا مکانت دی دا مکانت او مخې د رب العالمین په درگاه کې دومره زیات لوی دی او دومره ډیر خاطر لري چې الله تعالی خاطر کې چې کم شی وغواړي نو رد کوي نه او کم شی وغواړي نو واپس کوي نه او د مبارک خو پرې دی د خاطر خو کوي دی خو ګران دی ورته دا حدیثو کې راځي خدای تعالی مور ولده مسجد نبوي شریف څنګ ته او جمعات ته غي ته مسجد غمامه وای اوس هم شته مخکې به بند اوس خلاص د خلک ورځي منځونه کوي پکې په دې مسجد غمامه کې یو وخت قحطي راغله بارانونه نه کېدل نبی علیہ السلام ولاړو خطبه یې لوستله کس راغی یا رسول الله هلکت الاموال مالونه هلاک شول مواشي هلاک شول قحطي ده بارانونه نه کېږي دعا وکړه چې رب العالمین باران وکړي تک شین اسمان او محبوب لاسونه پورته کړل حدیث مبارک کې راځي لا ترسویخ کته کړي نو چې په اسمان کې ورېځ راښکاره شوله نو دې مسجد ته مسجد غمامه په همدې بنیاد وایي سمدست بارانونه شروع شو یو هفته مسلسل باران ورېده محبوب بیا ولاړ دی همدلته بیا صحابي مبارک عرض کړي د الله تعالی نبي بارانونه ډیر شول کوڅو کې چې دی اوخړونه بهیږي د اوبو ډیر زیات بارانونه ورېدل دعا وکړه چې الله تعالی دا سلسله د بارانونو نوره بنده کړي محبوب بیا دعا کې اللهم حوالينا لا علينا خدای زموږ نه گیر چاپېره پاتراف ووروا او په موږ باندې مه وروه نور بس چې څنګه دعا لا نو خلاصه کړې چې باران بند شه دغه لحاظ خو یې کوو اخو ګران ورته ولیکن هغه خاورې چې اتصال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره دی د هغې لحاظ هم رب العالمین کوي مشکات کې یو حدیث دی د ابوالجوزا په روایت باندې هغه وایي قحط اهل المدینة قحطا شدیدا فشکوا الی عائشة رضی الله تعالی عنها وی مدینه منوره کې ورځ سخته قحطي راغله او دا خلک راله د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد عائشې رضی الله عنها ته شکایت وکړه چې قحطي دا بارانونه نشته او مشکلات دي
عائشہ رضی اللہ عنہ عجیب چل ورطا خیوائی ورطا اذهبوا الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم زید محبوب قبر تلاش شئی فجعلوا منه کون الى السماء دا آغی قبر مبارک برچت کیو سورہ دا اسمان طرف تا جوڑ کی چی دا قبر اسمان تخکارشی خلق راغلل او دے کوٹا کی چی دے سورہ جوڑ کے دا اسمان پلور باندے قبر اسمان تا چی دے خکارکا حدیث کے راضی باران او شو دا سے باران او شو چی دم را گیا گانے راشنی شوے سارو اخوڑلے او ساروی چی دے سرب شول او دم را سرب شول دا ساروی چی طبق مرز دربان دے ولگی دا پزینو تردی چی وی دا کال چی دے دا طبق پا کال باندے بیا مشہور وا دا طبق مرز چی پا ساروی لگی گی دا وجہ دا سرب والی دا غینا نو دا غی خور و خاطر رب العالمین کئی پاتش و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات نو خزان تا خبر ادا نو بیا رب العالمین فرمائی قد نرا تقلب وجهک فی السماء دا تر دعاها چراغے فول وجهک وگرزو مخ مبارک پل پا طرف دا مسجد حرام باندے مولی صاحبانو دا تحویل